قضیه کې درې جزه راغلي یو محکوم علیه یو محکوم به یو نسبت محکوم علیه ته موضوع وایي محمول ته محکوم به ته محمول وایي او نسبت ته رابط وایي نسبت څه ده هغه تعلق ته مبتدا خبرمند کې په دې صفت سره چې نفس الامر کې ده چې نفس الامر کې واخلې اوس دا نسبت تام شو خبري شو حکایت څه نفس الامر دا نسبت ته وایي دا نسبت چې ده دې باندې چې کوم شاید دالي په قضیې ملفوظې کې لکه زید هو قائم دې ته رابط وایي تسمیه الدال باسم المدلول اصل رابط خو دا نسبت و دا تعلق خو دغه دال چې ده هو یا کانه دا ته رابط وایي دال باندې نام د مدلول شو او مدلول نام مو ده ته ورکړه په علاقې د دال مدلول دا ذکر ویلا والدال على نسبته أي اللفظة المذكورة في القاعدة الملفوظة دال په نسبت باندې اوس اعتراض چې لکه نسبت خو مبتدا خبر منځ کې ده چې ربط ده نو دال به هم ربطي بیا خو لازم څه دلالت تر شی په خپل ځان ځکه دا نسبت خو ربط ته مبتدا خبر منځ زید قیمون منځ کې ربط چې تا په ذهن کې د من حیث ید ذهن دا ربط پروت ده او دال هم دغه ربط ده بیا خو دلالت ته شاله نفسي ده دا یې وینا نه دال نه مراد لفظ ده یعنې هغه لفظ چې په دې ربط دلالت کوي لفظ څه ده هو کانه ربط دا هغه تعلق ده مبتدا خبر منځ کې په من حیث ید ذهن چې په نفس الامر کې اوس واخلې دا نسبتان خبرې ده حکایت ته نفس الامر والدال على نسبته نسبت خو تعلق ته مبتدا خبر منځ کې دال په نسبت باندې هوا کانه ده نو هغه اعتراض یې وکړ چې لکه دال به هم نسبت وي دغه ربط او مدلول هم دا ده دا یې وینا نه ای لفظة المذکورة فی القاعدة دال لفظ ده چې هوا کانه ده المذکورة فی القاعدة الملفوظة چې دا ذکر ده په قضیه ملفوظه کې زید هو قائم التي تدل على نسبة الحكمية دا مدلول بیانوي چې لکه دال خو لفظ هوا کانه مدلول نسبت ته دا کوم نسبت ته دا موږ نه پېژنو وایي النسبة الحکمیه هغه تعلق ده الحکمیه چې دا زائد اذعان ګرځي حکم ګرځي حکم نه اذعان چې دا د اذعان زائد ګرځي دا هغه تعلق ته مبتدا خبر منځ کې چې نفس الامر کې واخلې او دا حکمي ده یعنی متعلق الحکم والاذعان دا ګرځي دې باندې ورته اذعان کوي نسبت تاکیدی نه هغه مضاف له قید مقیدی هغه باندې اذعان نه کېږي اذعان په دې کېږي چې دا قضیه مطابق للواقع ده دا حکایت مطابق للواقع ده دا به هغه نسبت باندې ته اذعان کوي چې هغه نسبت تامي موضوع محمول باندې کېږي أي لفظة المذكورة التي تدل على نسبة الحكمية هذا لفظ هو كان چې دال په نسبت حکمي ده دا هو ته ځکه زه رابط وایم چې دا دال په نسبت ده نسبت معنی تعلق حکمي معنی هغه تعلق الحکمیه چې دا حکمي ده یعنی حکم والده یعنی اذعان والده چې تا هغې باندې اذعان کوای شي دغه نسبت حکمي چې ته اذعان په کوای شي دا ته نسبت تام وایي دا هغه تعلق ته مبتدا خبر منځ کې چې په نفس الامر کې واخلې دا حکمي ده یعنې دې باندې ته حکم اذعان کوای شي ته سم رابطتن دغه هوا کانه ته رابط وایي هلکه دا خو نه دي رابط خو معنی معنا الفاظ خو نه رابط خو معناګانو کې وي دا وایي تسمیة الدال باسم المدلول دا تسمیه د دال د په اسم د مدلول سره چونکې مدلول نسبت و
نو دالته مونږ وایو رابط وایو. فإن رابط حقیقتا ونسبة الحکمیه، رابط په حقیقت کې هغه نسبت حکمي ده، هغه تعلق ته مبتدا خبر منځ کې حکم وال، هغه تعلق چې په نفس الامر کې واخلې دا حکمي ده، حکم وال ده، اذعان وال ده، دې باندې اذعان کې. وفي قوله والدال على نسبته إشارة إلى أن الرابطة أداة للدلالة على نسبة التي ومعنى نرفي غير مستقل. دا وایي دا ته اشاره ده دال على النسبت چې دا رابط څه ده؟ دا ادات دي، یعنی دا هوا کانه دا ادات دي، دا حروف دي. ځکه نسبت باندې دال دی بیا، نسبت خو غیر مستقل ده. چې دال په غیر مستقلي حرفي، نو هوا کانه دا ادات دي، حروف دي. نو په دې ادالو علی نسبت کې دې ته اشاره شوه چې دا دال څه ده؟ دا هوا کانه دا رابط دي، یعنی دا په نسبت دال دي، نو لہذا دا ادات شو، حروف شو. دا ځکه هر چا ته وایي چې په معنا غیر مستقله دلالت کوي، دا غیر مستقله معنا ده دا نسبت کنه. وفي قوله والدال على نسبته، دې قول کې چې دال په نسبت باندې رابط ته، دال په نسبت باندې رابط ته په متن کې وایي. اشاره دې ته اشاره ده الى ان الرابطه ادات، چې دا رابط ته ادات وایي لدلالة على نسبته، ځکه دا دال په نسبت ده. کوم نسبت؟ الذي هو معنى حرفي غیر مستقل، هغه نسبت هغه تعلق چې دا معنا حرفي ده غیر مستقل ده. دال په معنا حرفي خو حرفي، لہذا هوا کان حرف، او دا حرف څه کوي؟ دا هو خو اسماءونه ده، دا خو ضمیر ده. اکان افعالونه ده، بیا څنګه حروف دي؟ جواب دا چې هو اسماءونه ده عند النحاة، ادا سے کان افعالونه ده عند النحاة، خدا حروفونه دي بعد النقل. منطقیانو نقل وکړ، نقل نه بعد چې دا اوس حروفونه دي په نزد منطقیانو. اگر که هو اسماء اسم ضمیر ده، کان فعل ناقص ده، افعالونه دي، اسماءونه دي، لیکن چې منطقیانو استعمال وکړ نقل نه بعد، دې وجه نه دا اوس حروفونه دي. وفي قوله والدال على نسبته إشارة، دا اشاره ده الى ان رابطه ادات، چې رابط چې دا ادات حروف دي دلالت على نسبته، ځکه دا دال په نسبت دي التي ومعنى نرفي، هغه نسبت چې معنا حرفي ده غیر مستقله. واعلم ان الرابطه قد تذكر في القضيه، دا وایي چې دا قضیه څه ده؟ ملفوظه. قضیه دوه قسمه ده، یو ملفوظه ده یو معقوله ده. معقوله ده چې په ذهن کې ده، من حیثیه کې، هغه بهرحال ثلاثیه ده، درې اجزا دي په عقل کې، موضوع محمول نسبت. که نسبت په عقل کې نه وي، سره قضیه نشته. ایو قضیه ملفوظه ده په خوله کې، نو قضیه ملفوظه چې واخلې هغه بیا دوه قسمه ده، یوه ثلاثیه ده یوه ثناییه ده. ثلاثیه دا ده چې درې واړه اجزا یې ذکر دي، دال، دال په موضوع، دال په محمول، دال په نسبت. زید هو قائم. ایوه ثناییه ده چې دوه جزئی یو نه لفظ په اعتبار حذفي. دا ګوره ځکه یې وایم ان رابطه قد تذكر، رابط کله ذکر کیږي فی القضیة قضیه کې، وقد توصف کله حذف کیږي، والقضیة علی الاول، قضیه بنا په اول باندې تسمى ثلاثیه، لفظ کې درې اجزا ولا ثاني ثنائيه، دوما ثنائيه ده زید قائم. او سوال ده، سوال چې دا څنګه ده کیسه ده؟ څنګه حذف کیا ته هوا زید هو قائم؟ دا هوا دا ته حذف کیا ثنائيه ورته وایي، نو حذف خو جایز نه ده بلا دلیل. جواب دی چې دلیل شته کنه چې رفع د طرفینو ده، الطرفین چې زید قائمون، دا رفع د طرفینو دا دلیل دی ده چې دلته رابط شته، دا یې قرینه ده. ولې؟ ځکه رفع د طرفینو دې دلیل ده چې دا مبتدا خبر دی، مسند مستمری دی، او مسند مستمری دې دلیل ده چې دلته نسبت ده. ځکه مو دا دال حذف کړو، قرینه دې حذف شته چې هغه رفع د طرفینو ده.
ذكر ولا فالكذب على الأول تسمى ثلاثية أول كذية ثلاثية ولا الثاني ثنائية الدوم ثنائية قوله وكذيس كوير لها كلا كلا دي پر مستعار ده وكذيس كوير لها متن کی ویلو هو دي پر هو مستعار ده یعنی دا نسبت چې دا خو معنا حرفي ده خو دې پر موږ مستعار ګرځولی ده هو دا رابط غیر زمانی اکله کان ورپاره مستعار دا رابط زمانی دا استعارتن اوس دا وایي چې رابط دوه قسمه ده یو رابط زمانی ده چې دا دي په نسبت باندې هغه نسبت چې د نسبت اقتران یو د ازمنه او ثلاثه سره ایو غیر زمانی ده دا په نسبت دا دي او نسبت نه مقارن یو د ازمنه او ثلاثه سره دا رابط چې دا دوه قسمه ده زمانی غیر زمانی نو چې دا رابط چې دا دوه قسمه شي کله زمانی وي لکه کانا کله غیر زمانی لکه هو ذکر ویلا یره من رابطه تنقسم رابط تقسیمیږي الى زمانیه زمانیه دا صفات ده تدل على الزمان تدل على اقتران نسبت الحكميه دلالت کوي په دې خبره چې دا ماس کې نسبت حکمي ده نسبت تام دا مقارن ده یو د ازمنه او ثلاثه او سره لکه زید کان قائما ایو غیر زمانی ده هنا نه دال په اقتران دي زمانه لك زيد هو قائم بخلاف ذلك وذكر الفارابي أن الحكمة الفلسفية لما نقلت من اللغة اليونانية إلى العربية قلت هواي كخدا هو أسماؤنا أكان أفعالنا وده پرابط کے سنگ استعمال ده هواي جواب بي سياسة كده فلسفة شده ده يوناني جبه كوا دا عربي ته نقل شوه چې عربي ته نقل شوه نو عربي کې دا الفاظ او لغات وضع دا موضوعات دي عند العرب خدا وضع بعد النقل ده لأن النقل وضع ثاني نقل دوم وضع ده كان اصل کې هو اسماؤنا ده عربي کې اکان افعالنا ده والنقل نه بعد دوم وضع راځي ذكا يزين نقل وضع ثاني نقل دوما وضع ده ولا دوما وضع ده ذكا النقل كي شاعر مشهوري اداء مستعملي بلا كرينه شهرت موشي اول ما نه نقل څه دومه تا دومه کې مشهور شي بلا كرينه استعمالي ايو شاعر کې بلا كرينه بات کتي کنه دیو جدا نقل حقیقت تا أن الحكمة الفلسفية حكمة الفلسفية لما نقلت من اللغة اليونانية تأتي لغة اليونانية نقلت إلى العربية وجد القوم قوم من ذكر أن رابطة زمانية رابطة زمانية بلغة العرب ولغة العرب هي أفعال ناقصة ده أفعال ناقصة ولكن لم يجدوا في تلك اللغة رابطة غير زمانية لكن دون كم بدي لغة رابط غير زماني تقوم مقام حذف الفارسية إذا ده حذف بجاولاري استن بجاولاري کو يوناني کې فاستعاروا لرابطة الغير زمانية ودو وقت رابطة غير زماني پر لفظ ده هو أحياء ونحو ما هم ما كونهما في الأصل أسماء سرين چې دا اصل په اعتبار خو اسماء دي ضمائر دي دا خدا رابط کې دو مستعار کړ رابط کې استعمال کړ کوم رابط غیر زمانی یعنی داسې نسبت چې زمانه تعلق نه ورسره ما كونه في الأصل أسماء دا هو څه اصل کې خو اسماء دي لا ادوات خو نه دي بعض ما اشار للمصنف بقوله دته مصنف اشاره کړه په دې کول سره وقد استعير لها دا په تور دي استعاره سره اصل کې اسماء دي خو استعارتن دا ادات شو ځکه دې پر دې کې دا الفاظ نه موضوع
اشتیا په نسبت دلالت کوي او موضوع لفظي زمانه نه وي ورسره دې کې عربي کې داسې الفاظ نه وو دې وجې نه دوله کې دې پر استعارتن هوا استعمال کړ هي استعمال کړ هم استعمال کړ استعارتن په طور د مجاز مستعار سره گویا لغت عربي کې دا اسماء استعارتن دا حروف ادوات وګرځېدل دلیل یې دا شو چې عربي کې داسې الفاظ نه وو نور چې په دغه نسبت دلالت کوي چې اکثره زمانه نه وي وقد يذكر الرابط غير زمانية اسمان مستقطة من الافعال الناقصة دا وایي کله کله رابط غیر زماني اسماء مشتقام ذکر کیږي د افعال ناقصونه نحو کائن و موجود نو کائن اسم فاعل ده موجود اسم مفعول ده دې سره زمانه نشته دا غیر زماني دا نسبت کې استعمال دی هغه نسبت غیر زماني کله ذکر کیږي رابط غیر زماني اسماء مشتقه دا افعال ناقصونه نحو کائن و موجود چې کالنا لکه مونږ وایو زید کائن قائما زید د قائم او عمیرس موجود شاعر عمیرس موجود دا شاعر ده عمیرس سړی نام ده قول ویلا فساتیه ای وی لم یکن لکم بثبوت شین لشین او نفیان کدا طرفین د قضیه هم قضایاوی د قضیه اطراف هم قضیه وی صورتن قضیه وی لکه کل مکان تسان ستایتن فنار موجود دا اطراف څه دي دا قضیه دي صورتن حقیقت کې قضایا دي کنه وی د اختلاف ده سلم کې راځي څو کوئی دا صورتن قضیه دي حقیقت کې نه لري قضیه ولې که حقیقت کې قضیه نو لازم شي په قضایا واحده کې نو صبح ثلاثه دا خو درې نسبت راځي کله مکان تسان ستایتن یو نسبت دل تراله فنار موجودون یو نسبت دل تراله ایو ایمانس کې رااله یو درې نسبت رااله په یو قضیه کې درې نسبت رااله لہذا طرفین چې دي دې کې نسبت نشته دا صورت قضیه ده کل مکان تسان ستایتن مقدم فنار موجودون التالي تو صورت قضیه ده واقع کې نشته نه ده قضیه ده اطراف نه دي قضیه مجموعه قضیه ده شرطیه منځ کې نسبت ته تعلق دی اتصال څه معنی اتصال تعلق دواړو طرفانو منځ کې دی یو ځای والی تعلق دا اتصال یا د انفصال تعلقي دا درې نسبت رااله یو مقدم کې رااله یو تاریخ کې رااله یو منځ کې رااله نو لازم شو نو صبح ثلاثه په قضیه وایي بل لازم شو اجتماع دي متنافعین دا قضیه شرطیه ده اطرافو کې خو حمل ده کله مکان تسان تالیاتن ان الشمس تالیات دا حمل ده فالنار موجود دا حمل ده نو اطرافو کې حمل ده اتحاد الشمس تالیات اتحاد النار موجود اتحاد همس کې دغه ده علاقه ده د اتصال حمل نشته پکې دا په جمع بین المتنافعین ده چې په اطرافو کې حمل ده اتحاد ده نسبت حملی ده او بینس کې نسبت اتصالی ده علاقه ده تعلق ده دا جمع بین المتنافعین دې وجه اطرافو کې نشته حکم او نسبت اطرافو کې نشته صرف بین کې ده چې نسبت شرطي ده دا تحقیق ده اباندې وایي چې نه اطراف قضایا دي اطراف قضیه دي کته دا خو اجتماع دي متنافعین ده درې نسبت راځي دا وینا نه درې نسبت نه راځي قضیه درې دي کړه یو قضیه شرطیه ده یو طرف قضیه حملیه ده بل طرف قضیه حملیه ده درې نسبت یې قضیه کې راغلي دوه قضیه حملیه دي یو شرطیه ده نو شرطیه کې نسبت شرطی ده حملیاتو کې نسبت حملی ده درې نسبت یې قضیه کې چیرته دا خو درې قضیه دي کله مکان څنګه تاریخ په نار موجود دوه حملیه یو شرطیه مجموع قضیه درې دي نسبتونه درې دي نو درې نسبت خو په یوه قضیه کې نه رااله په دریو کې رااله بعضې داسې وایي
فسلم دا فیصله ده اخیر کې وایي واطراف شرطیه لا حکم فی الان اطراف شرطیه چې مقدم ته دي لا حکم فی الان نشته دی کې حکم اوس چې کله دا د شرطیه اطراف واغلي بیا نشته پکې حکم ځکه شرطیه ده که نه شرطیه کې حکم اتصالي حمل دلته څه غواړي حمل ممل نشته دلته اطراف کې شرطیه چې واخلې لا حکم فی الان نشته حکم پکې اوس حين كون اطرافا په دې وخت کې چې اطراف کې شرطیه واخلې بیا نشته پکې حکم اطرافو کې وإلا لازم شي نصب ثلاثه اطرافو کې به یا منځ کې به لازم شي جمع بین المتنافعين ځکه اطرافو کې به حملي او بین کې به علاقه وي دا خو احتمال دي متنافعين ځکه ویله ای وای لم يكن لكم بثبوت شيء لشيء فحكم بثبوت شيء لشيء نو اتحاد او نفي نو نفي د شيء نه لا اتحاد بلکې علاقه وا فالقضية شرطية قضية شرطية ده سواء كان الحكم في بثبوت نسبة على تقدير نسبة أخرى كدغه حکم اتصال وي اتصال چاته وایي ثبوت دی وی قضیه په تقدیر دی بلې تا اتصال یا عدم دی قضیه په تقدیر دی بلې دا سلب الاتصال یا حکم په منافات یعنی منافات دی و نسبت بل سره یا جمعان منعان دواړه جمعان رفعان دواړه نه جمع کېږي دواړه نه رفع کېږي دواړه دا منفصله کېږي لا جمع کېږي نه رفع کېږي پیدا مانعت الجمع یا د دوه نسبت رفع کېږي نه جمع کېږي پیدا مانعت الخلوه ځکه ویله سواء كان الحكم فيها فحكم په دې کې بثبوت نسبتنا لا تقدير نسبتنا په تحقق ته نسبت ته وي قضیه په تقدیر دی نسبت ته بلې دا اتصال او نفي ذلك یا نه تحقق ته نسبت په تقدیر دی بلې دا سلب الاتصال او بالمنافات یا حکم په منافات ته نسبت وي یعنی دی وی نسبت منافات بلې سره او سلب تلك المنافات يعني ورسره چې منافات وی بیا موجبه سلب المنافات بیا سالبه بیا منافات کله جمعان منعان دواړه کله جمعانی کله منعانی فالاولى شرطيه المتصله اول شرطيه متصله وي موجبه یا كسالبه وثانيه شرطيه منفصله دومه شرطيه منفصله وي واعلم ان حصر الكذب في الحمليه والشرطيه على ما قرره المصنف عقلي دار بين نفي والاثبات اما حصر الشرطيه في المتصله والمنفصله فاستقرائي دا بله مسله دا وایي دا قضیه چې موږ حملیه شرطیه ګرځو دا حصر عقلي ده حصر عقلي ولې ده یعنی عقل دریم قسم جایز نه ګڼي ولې نه ګڼي ځکه دا حصري بین النقیضین النقیضین منځ کې واسطه جایزه نه حصر عقلي دې ته وایي چې عقل بل قسم جایز نه ګڼي ځکه دا دواړه نقیضین النقیضین منځ کې واسطه نه بل قسم جایز نه ګڼي نو یو حمل اتحاد یو قضیه متصله شرطیه ده لا اتحاد نو اتحاد لا اتحاد نسبت په یا حملی وي اتحاد یا بل لا اتحادي علاقه وي نو دا نقیضین دي کنه اتحاد لا اتحاد نو قضیه حملی کې اتحاد ده او شرطیه کې لا اتحاد ده نقیضینو کې واسطه نه دا حصر عقلي ده ایو شرطیه اقسام دي شرطیه اقسام کوم دي متصله ده منفصله ده بیا متصله لزومیه ده اتفاقیه ده مطلقه ده بیا منفصله معنی حقیقیه ده معنی الجمع الى اخره دا حصر استقرایی ده یعنی دا په تلاش د لغت العرب ده یا په تلاش د لغت نفس الامر نفس الامر کې چې څومره لغات دي هغه تلاش ته وکړي دین علاوه نورې قضیې نه باندې پیدا کېږي ځکه یې ویله حصر دی قضیه په حملیه شرطیه کې علامه قرر المصنف بنا په هغه چې ماتین ذکر کړي دا عقیده دایر بین نفي والاثبات دا نفي اثبات منځ کې ده او ما حصر شرطیه دی هر چې حصر د شرطیه په متصل منفصل کې په استقرایي دا استقرایي ده
سره شاید را